لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی، نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو، علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا، څومره ورکړه؟ دومره. هغه چې زکات راټول کو، هغه څلوي ډېرې جوړ شو. چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو شي، دومره مال خو زنه شم ورکوت. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه، او خلق را جمع کو، میټینګ یې وکړ چې تاسو څه خبر یې؟ موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی، ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق دې نه ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص. څوک ویسے الزام پہ لگو، سعید پہ لگو، نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا. خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي، نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړی ده. بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه ته ورله، چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی، نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله دې شان ته ګور، را پاسې ده په څه نیت او خلې نه وځي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری، اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی، وعده کړی و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګی. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي، وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم، پویم نشم او ایمان میں پھراوړ. الله اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شان، ډېر خپش اسمان ته وکړ. الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو، ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې ارڅ ورسره کې. موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي وینیسا،
بزمکی تردی گیٹو گیٹو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. هغه ورځ یاد کړئ چې دریاب میں در تسیری کړ تاسو میں بچ کړئ او فرعون میں سره د قوم پکې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانېږم استا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې غیر شوي اوس یې سم نه کیږي. 400 کال وشو چې ستا اصلاح نه کېده 400 کال اوس یې سم نه کیږي. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوزي تر دې ګوډو ګوډو راخ بیا ورته وی خوزي تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي. هغه ویل نه ورشي د ټوله خزانه راوړي. سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کېخوي بیا ورته زمکه ته وی چې خوزي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پوره قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده. او قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست و نابود شو سره د مال تباہ و برباد شو.